مکسلمینا، مایونوس، بطلینوس، دا مختلف نمونه دي. د دې دا نمونه چې ولیکي دا ډېر لوی برکات دي. کم ماشوم چې ذیلی وي او د دې دا نمونه یې ورته ولیکل او په غاړه کې دې ورته واچول، الله پاک هغه له شفا ورکوي. بعضې بزرګانو لیکلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ورسره ولیکي او دا نمونه ولیکي او بیا د هغې یو سړی د دې دا نمونه ولیکي اوبو کې واچي ساخت جوړ کړي او اوس کې الله هم شفا ورکوي. کم کور کې چې بې برکتي وي او د دې نه تعویض جوړ کړو نو هغې کې به خدای برکت راولي. غنم په یو کور کې دي، اوس ورته خلک کندو وي، پخوا به ورته خلکو پنډیرې ویلو. پنډیري کې به دا ور واچولو مشرانو، نو غنمو کې به برکت هم راتلو، پکې به دا چینجي سپږی وغیره هم نه کېدې، یا به هم د دین نه اړوي. لہذا مونږ چې کوم دی نو دا ښار به پرېږدو. دې شپږ واړه روان شو چې تلل وی کور ته نه ځو. سهار روان شو، په لاره کې د غرمې ټایم کې یو شپونکی دی. هغه د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کوئ؟ ورته ویل دارنګ مونږ خو د بادشاه باغیان یو او د یو الله منودونکي یو. هغه وی دا عقیده خو زما هم ده، د توحید عقیده ما هم پټه کړې ده. دې سره ملګری شو، خپلې ګډې چیلې رمې پرېښوه. په دې رمه کې چې کوم دی نو د رمې والا ځان سره یو سپی ساتلی. تفسیرونو د هغه نوم هم ذکر کړی دی، هغه ته کتمیر وایي. نو هغه کتمیر سپی ورپسې روان شو، دی وشړلو، خو لیکن هغه نه واپس کېده. دی وی چې دی به بې ټایمه غاپي او دا به کوي. بعضې مفسرینو لیکلي دي، د بعضې مفسرینو قول دی، د بعضې علماو قول دی چې کتمیر خدای گویا کو. وی دی مشرکانو سره ما ولې پرېږدي؟ زه هم یو الله منم. د دې د وجې نه چې کوم دی د اولیاو د ملګرتیا د وجې نه، د الله د دوستانو د وجې نه، د توحید د وجې نه الله جل جلاله دې سپي ته وي دا اعزاز ورکړی چې دی به جنت ته ځي. او په بني اسرائیلو کې یو عالم هغه ګمراه شوی و، کافر شوی و، بلعام ابن باغوره نامې وه. وی دی به د هغه په شکل باندې چې کوم دی نو جنت ته، یا به هم د دین نه اړوي. لہذا مونږ چې کوم دی نو دا ښار به پرېږدو. دې شپږ واړه روان شو چې تلل وی کور ته نه ځو. سهار روان شو، په لاره کې د غرمې ټایم کې یو شپونکی دی. هغه د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کوئ؟ ورته ویل دارنګ مونږ خو د بادشاه باغیان یو او د یو الله منودونکي یو. هغه وی دا عقیده خو زما هم ده، د توحید عقیده ما هم پټه کړې ده. دې سره ملګری شو، خپلې ګډې چیلې رمې پرېښوه. په دې رمه کې چې کوم دی نو د رمې والا ځان سره یو سپی ساتلی. تفسیرونو د هغه نوم هم ذکر کړی دی، هغه ته کتمیر وایي. نو هغه کتمیر سپی ورپسې روان شو، دی وشړلو، خو لیکن هغه نه واپس کېده. دی وی چې دی به بې ټایمه غاپي او دا به کوي. بعضې مفسرینو لیکلي دي، د بعضې مفسرینو قول دی، د بعضې علماو قول دی چې کتمیر خدای گویا کو. وی دی مشرکانو سره ما ولې پرېږدي؟ زه هم یو الله منم. د دې د وجې نه چې کوم دی د اولیاو د ملګرتیا د وجې نه، د الله د دوستانو د وجې نه، د توحید د وجې نه الله جل جلاله دې سپي ته وي دا اعزاز ورکړی چې دی به جنت ته ځي. او په بني اسرائیلو کې یو عالم هغه ګمراه شوی و، کافر شوی و، بلعام ابن باغوره نامې وه.
وې دې به د هغه په شکل باندې چې کوم دی نو جنت